السلام علیکم ملګرو یو افسوسناک خبر در سره د پټګرام حواله سره شریکوم څنګه تاسو کې د شي نیوز کتلی هم وی علي علاقې کې ماشومان سحر سکول لتل سکول له بچ د لنو سه علاقې و چې به کرا سکول د پاره غي چې لیفت استعمالو دغه علاقو خلکو په دغه لیفت کې و اته تقریبا ماشومان چې دوه ور سره ټیچران هم د سکول هغه په دغه لیفت کې روانو چې د لیفت ترمنځ په رسیدل دي نو د لیفت درې رسۍ وی دوه پکې شلیدل دي یو رسۍ صرف پاتره تقریبا سحر داسې د ماشومان شپږ و بجو داسي په دغه لیفت کې اویزان دغه ځکه مطلب انختی دي نه خواتل شي نه دی خوراتل شي چې خطر ورزيږي نو 2000 فوټ د زمکه نه 2000 فوټ بره دی د لیفت نو 2000 چاینه چې خطه خامخانه هم خطر ده چونکه ریسکیو ولا هم راغلی بیا هلیکاپټر د آرمي هلیکاپټر هم راغ سلور هلیکاپټر راغ خو خطر پکې دار چې د لیفت په داسې ځکه نه خطر داسې ځکه ولاړ دی د لیفت چې او یو رسۍ د مطلب سپورټ د لپاره صرف یو رسۍ ده نو هلیکاپټر چې جوخ ورزي د هلیکاپټر چې کم د پرو هواوي دغه هم خطر دغه مطلب په لیفت باندې پریشر ورغورځي نو پریشر که په لیفت نور ورغورځي نو لیفت کته زی ورزيږي نو په دې وجه باندې درې ټیمان د هلیکاپټر درې ټیمان راغه هلیکاپټر کې درې وړه هلیکاپټر واپس شو اوس سلورم ک پنځم په لګیا د خپل ریسکیو اپریشن روان کړی دی نو صرف د ویډیو مقصد میدار تاسو به نیوز الریډي کتلی وی سحر داسې ټول فیسبوک ټول الکترونیک میډیا ټول سوشل میډیا هم په دې نیوز باندې لګیا دی نو د ما د ویډیو مقصد صرف دا چې څومره هم زما کتون کې سپیشل دغه ماشومانو د لپاره دوا کوي ځکه دا اته ماشومان دی دوه ورسره ټیچران د لس خاندانونو ماشومان په دغه مطلب اته ماشومان دوه ټیچران لس خاندان چې کوم دی دغه ته لیفت سره ولاړ دی او په دې دعاګانو چې الله زموږ د بچي زموږ د کور د سرمایه په خیر خیریت باندې زمکه ته واپس راکوزه کې 2000 فوټ بلندی ډیره غټه بلندی ده جی نو تاسو خپل او د کې دا خبرونه هم را دي چې کې دوه ماشومان الریډي مطلب دغه شوی دی به هوش شوی دی یاري د لاسه او بل د اغه لیفت کې د وبو هم نشته کدي ماشومان سره په بیگ کې لنچ باکس وغیرہ صوبوي سیده کچاري دغه ماشومان سره لنچ باکس وغیرہ هم نو اغه ځکه لیفت کې د وبو مطلب نور هم داسې د خوراک خاص نشته نو غریبانان ډیر بوري طرح پسو شوی دي سحر ماشومان سکول ته روان شوی چونکه د غي پزړه کې دا نه د غي په ذهن او خیال کې هم دا نه راتله چې نه روز به زموږ د ژوندۍ ټول نه خطرناک ورځ تیریږي چې الله پاک ته په نور سخت نه راولي چې څومره هم دغه لیفت کې ماشومان دي نو دعا ولا سپیشل کوي چې الله پاک په خیر خیر زمکه دراکوس کی او الله پاک آرمي غزوانانو ته هم همت ورکا ځکه هلیکاپټر چې جوخت ورزي نو هغه لیفت چې کم دی نور هم ډیسټرب کیږي او څومره چې لیفت ډیسټرب کیږي دومره د رسۍ شلیدو خطر ده جی نو په دې وجه باندې هلیکاپټر د جوخت ورتلو کوشش نه کوي برنه آرمي ځوان چې کم دی په رسۍ په ذریعہ باندې ښکته راځي خو په لیفت باندې هغه پریشر نشي ورچولې په لیفت باندې چې خپل فورس ورچې خپل طاقت پاغه نور ته اپلای کې نو داغه د غورځېدو خطر ده او خطه هم داسې علاقه مطلب سین من نه ده کته که ختمه کلمه کا سغورځيږي کنه نو سین نه ده ډیرای د جی ډیرای د او خوړ ده نو پته نه لګي چې خوړ لبر اپروزي یا هر طرف لره اپروزي خو 2000 فوټ بلندای نه چې انسان یو ماشوم ختمه کلمه کا داسې روان نه غنه پلار هم ساوته شي کډیر مرګري وای چې داسې چلو کې خطه دی ولا سکی دی او بس د لیفت خطه راغورځي دغه امپوسیبل ده مطلب که څوک وای چې خطه دی ولا فورمونه کې دي نو هغه هم امپوسیبل ده ځکه دومره غټه بلندای نه چې څوک خطه راکوزيږي نو د کې پزړه کمزوري خلک په هم یو بیا غدي ماشومان نو زیات فورس په هم نشي اپلای کوله او که خطه راځي نو هغه ماشومان دي پلار ولا هارت اٹیک هم راتلی شي او په دایره نه هم هغه نه الله مک الله دې نه کې الله دې نه کې الله دې دا سروز نه راولي او الله دې دا ماشومان په خیر خیر رزمه کې دراکوس کې خدای مې سوي که څوک دا مشوره ورکړي یا داسې نو د آرمي ځوانان زموږ نه خنه پیږي نو ریسکیو والا چې ټریننګونه کړي هغه عمر په دې ایمرجنسي کې په دې اپریشنو کې تیر شي نو زموږ نه پیږي چې سکه نو هغه په خپل پوهه باندې 100% اکوریټلی لګیا دي نو الله پاک ته له هم کامیابی ورکړي والله پاک ته دغه ماشومان په خیر خیریت لازمه کې سر تراکوس کې ډیره زیات مننه ویډیو مخکې ضرور شریک کړئ او کمنټ کې ضرور د ماشومانو د لپاره دعا وکړئ والسلام